دومره لوی محدث چې زه د هغه لویوالی زه تاسو ته نشم بیانولی. زه ورسره ډېر نږدې پاتې یم. قسم د الله په ذات دومره عاجز شخصیت، دومره عاجز انسان چې دا عاجزي ما قسم په خدای که په بل چا کې لیدلي په دا خپلو ژوند کې نه پوهېږو چې یو سړی نه دی محفوظه، نه وکیل محفوظه دی، نه ملا محفوظه دی، نه مسجد محفوظه دی، نه مدرسه محفوظه ده، نه چاونۍ محفوظه ده. یعنې د هرې طبقې خلکو ته مرګ او د شهادت متوجه دی، شهادت مخامخ دی. نه پوهېږو چې دا کم قوتونه دي چې دلته دغه حالات پیدا کول غواړي. یعنې دا یو کس ګړی چې ورکېږي او د هغه ګړی 24 غنټې کې هغه ګړی معلومیږي، نو زموږ د دومره لوی محدث قاتلان څنګه نه معلومیږي؟ زه عوام یم، زه بیت په څه باندې وجلی کېږم، زما وینه په څه باندې تویېږي، زما کور په څه باندې تاله کېږي، زما مدرسې ته په څه باندې تالوله کېږي، زما عالم په څه باندې قتلېږي، زما پټکیا ولې په خاورو کې چې کوم دی لغړېږي، زما بخاري ولې شهید کېږي، زما په جومات ولې ډزې کېږي، په اسلام آباد کې زما جوماتونه ولې شهید کېږي. که د دې قاتل پیدا نه شو نو موږ له پکار دي چې دا روډونه بالکل بند کو او دا هر څه بالکل بند کو. زموږ دا دومره لوی عالم شهید کېږي ولې قاتل یې نه معلومیږي؟ یعنې په رڼا ورځ د شپې نه که د شپې شوی وی موږ به ویل زه بس قاتلانو تښتېده. په رڼا ورځ یو لوی محدث هغه شهید کېږي او څوک ترې نه خبرېږي. یعنې دا قاتلان اوس به هم نیوتي زه ویم، اوس به هم ښه په ارام چېرته ناستې نشې تماشې به کوي، چېرته یو کور والا یو حجرې والا به وله ځای ورکړي. دا اوس ख़ आराम बनाती दा चे अर्स जलसा जुलूस ख़त्म शी दिवा बिहार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद दुरानी, आप देखें डेली मैदान। मैं इस वक्त चरसदा में मौजूद हूं जहां आज सुबह एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है, जहां नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब को निशाना बनाया। इस तख़रीबकारी की वारदात में वो जाम शहादत नोश कर चुके हैं। उनके साथ जो 2 सिक्योरिटी पे एहलकार मौजूद थे वो शदीद ज़ख्मी हैं, अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। उनका नमाज़ जनाजा अदा कर दिया गया है, उनकी तदफीन का अमल जारी है। यहाँ उनके बहुत से शागिर्द मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं वो इस साहने के बारे में क्या कहते हैं और उनका हुकूमत से क्या मुतालबा है। दा ज़मूग द मुसलमान उम्मत और द इस्लामी ममालिको और ख़ास कर द पुख्तनो मुआशरे ढेर लुई नुकसान दे, ढेर घट नुकसान दे। د تقریرونه یوازې عوام نه اوري، علما اوري. زه په خپله د تقریرونه اورم، د په اواز باندې ډېر خلک مینو قسم په خدای. او دا ډېر لوی شخصیت و چې په یو مدرسه کې 1400 طالبانو ته د ورځې د رسول الله مبارک د احادیثو درس کوي، او بیا بلې مدرسې ته ځي کوړه خټک ته هلته تقریبا 1700 طالبانو ته درس کوي د حدیثو. زموږ استاد صاحب یوازې د حدیثو استاد نه و، بلکې یو وخت کې د امامۍ په دور کې یو لوی وزیر هم پاتې شوی دی. دا بس نه پوهېږو چې دا اوس څوک دي. دا اوس دننه یو باطني تحریک روان دی او د کافرو یو میشن روان دی. هغوی غواړي چې دې ځای نه دا علما ختم کړي. په تیرا کې بدامني ده، په باجوړ کې بدامني ده، وزیرستان کې بدامني ده. زموږ د پېښور علما هغه محفوظ نه دي، زموږ مدارس محفوظ نه دي، زموږ مراکز محفوظ نه دي. یعنې دا یو کس ګړی چې ورکېږي او دا هغه ګړی 24 غنټې کې هغه ګړی معلومیږي، نو زموږ د دومره لوی محدث قاتلان څنګه نه معلومیږي؟ د ده زړه که د انسان وي قسم دی که یو لوی عالم ته څوک ګوته مخامخ ونیسي، خو د ده په زړه کې د ده په وجود کې د شر مخ زړه وي، د ده په وجود کې د شر مخ او د زمري زړه وي، ځکه دی په عالم باندې ډز کوي. او بیا داسې یو لوی محدث چې قسم دی معاشره وجړوله، پښتونخوا وجړوله. یوازې پښتونخوا نه، د ده چې کوم ښکلي شاګردان دي او یا د ده مینوال دي په باره دنیا کې، په بار ملکونو کې قسم دی په جړا نه پراته دي، جاړي قسم په خدای. دومره لوی محدث چې زه د هغه لویوالی زه تاسو ته نشم بیانولی. زه ورسره ډېر نږدې پاتې یم. قسم د الله په ذات دومره عاجز شخصیت، دومره عاجز انسان چې دا عاجزي ما قسم په خدای که په بل چا کې لیدلي. په دا خپلو ژوند کې په نورو علماو کې ما دا عاجزي نه ده لیدلې چې کومه په دې شخصیت کې وه. که د دې قاتل پیدا نه شو نو موږ له پکار دي چې دا روډونه بالکل بند کو او دا هر څه بالکل بند کو. زموږ دا دومره لوی عالم شهید کېږي ولې قاتل یې نه معلومیږي؟ یعنې په رڼا ورځ د شپې نه که د شپې شوی وی موږ به ویل زه بس قاتلانو تښتېده. په رڼا ورځ یو لوی محدث هغه شهید کېږي او څوک ترې نه خبرېږي. یعنې دا قاتلان اوس به هم نیوتي زه ویم، اوس به هم ښه په ارام چېرته ناستې نشې تماشې به کوي، چېرته یو کور والا یو حجرې والا به وله ځای ورکړي.
دا اوس ښه په آرام بناستي دا چې هر څه جلسه جلوس ختم شي دوی به بیا راوځي. څنګه چې په اسلام آباد کې سمیع الحق شهید شو دغه شانته شهید ادریس صاحب بیا دې ادارې شهید کړی دی. خلک وایي چې قاتل نه معلوم دی، مونږ ته معلوم دی قاتل چې دا ریاست دی، دا کاره دی چې په اسلام آباد کې ټیک ټاکره په 3 غنټې کې رانیولی شي. زمونږ شیخ صاحب په 24 غنټې کې اوس یې تحقیقات نه دي شوي. زمونږ مطالبه دی دا حکومت نه چې قاتل راونیول شي. که راونه شو علماو ته زمونږ دا اپیل دی چې غونډ پاکستان به بلک کوي، غونډه صوبه به بلک کوي. افسوس کوم چې زموږ په ملک کې نه پاوړو چې یو سړی نه دی محفوظه، نه وکیل محفوظه دی، نه ملا محفوظه دی، نه مسجد محفوظه دی، نه مدرسه محفوظه ده، نه چاونۍ محفوظه ده. یعنې د هرې طبقې خلکو ته مرګ او د شهادت متوجه دی، شهادت مخامخ دی. نه پوهېږو چې دا کم قوتونه دي چې دلته دغه حالات پیدا کول غواړي. زما مدرسه کونډه شوه، زما خیبر پښتونخوا یتیمه شوه، زما ایش یې چې کوم دی د هغه په مقابله سره زه نه په پنجپیر کینم، نه په اهل حدیث کینم، نه په دیوبند کینم، نه په جماعت اسلامي کینم، نه په ځان کینم او نه په تا کینم او نه په د تمامه دنیا کې هغه شیخ العرب، شیخ الاسلام، شیخ العجم. نو زما استاد العلماء ته په څه باندې وجلی دی؟ زه مطالبه دا کوم سبا به زه وجلی کېږم. مخکې د مفتي سردار علي حقاني صاحب داسې ګندې غر کو، داسې هلاک کو شهید دی کو. دارنګې چې ګنده شیخ حسن جان صاحب ته په څه وجه باندې دغه کو، شیخ سمیع الحق شیخ، شیخ حمید الحق صاحب، شیخ خانزیب صاحب. زما کم عالم د دیوبند به تاته یادوم چې د هغې وینې ضایع کېږي. وروره زه ستا نه مطالبه کوم، ستا سره چې ګندې په لاس کې ټوپک دی، ستا سره چې ګنده تاڼه ده، ستا سره چې ګندې په لاس باندې په اوږه باندې ګل لګېدلی دی، زه ستا نه د خدای نه څوک دونه نه یېرېږي لکه ستا نه چې څونه یېرېږي. زه نن ستا دا مطالبه کوم دا غل ماله را پیدا کړه. زه عوام یم، زه بیت په څه باندې وجلی کېږم، زما وینه په څه باندې تویېږي، زما کور په څه باندې تاله کېږي، زما مدرسې ته په څه باندې تالوله کېږي، زما عالم په څه باندې قتلېږي، زما پټکیا ولې په خاورو کې چې کوم دی لغړېږي، زما بخاري ولې شهید کېږي، زما په جومات ولې ډزې کېږي، په اسلام آباد کې زما جوماتونه ولې شهید کېږي. په پاکستان کې چې کوم دی د جومات لپاره خبره نشي کولی، د اسلام لپاره خبره نشي کولی، د ایمان حمایت نشي کولی، د قرآن نشي کولی، د الله د رسول خبره په نغۍ سره نشي کولی، په جوش او جذبه سره نشي کولی. شیخ محمد ادریس صاحب چې کوم دی هغه زینة المحدثین و، هغه چې کوم دی جرار مولا و، هغه موت العالم کموت العالم، د عالم مرګ د ټول عالم مرګ دی. نن ټول عالم مړ دی، نن چې کوم دی ټول عالم د خلکو زړونه چې کوم دی سوري دي په خنجر باندې. قسم دی زما مور پلار به دې وجلي وی، زه به دې وجلی وی، خو زما شیخ د استاد علما زما شیخ ادریس صاحب به دې نه وجلی، هغه بې ګناه